السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Once again, most welcome to Sir Said Ghajan English Language Classes. ये और भी था तफसर से लगाजान इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस के हर कले वायु मोहतरम तेर सबक द प्रेजेंट सिंपल टेंस या द प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस चिकम यूजेज कम इस्तेमालात द हग पबारक नन चिकम सबक दी द इंतहाई अहम सबक दी द सबक چې پر بورډ باندې لیکل دي د اول زتا سو ته خلاصه وایم بیا په دې سبق باندې سر خلاصي د نن د سبق خلاصه دا ده چې کچيري د اردو سنټنس موږ مخترالي هغه سنټنس موږ واړو چې په انګلیش باندې واړو نو داغه سنټنس چې د اردو څخه په انګلیش باندې ته اړې د دې لپاره یو څو کار ضروري دي چې هغه کارونه تاسو در معلوم سو چې کم کار پکار دی د اردو جمله د انګلیش د جملې د اړولو لپاره نو بیا هغه تاسو ډیر اسانه نو د اردو جمله چې کوم موږ مختراسي هغه جمله چې بیا موږ په انګلیش باندې اړو موږ به څلور کار کوو اول کار چې کوم د اردو جمله موږ مختراغله ده نو هغه د اردو د جملې په اخر کې چې کوم پہچان دی هغه پہچان ته موږ ګورو یعنی ګویا اول کار دا دی چې موږ به ټینس معلومو په اسانه الفاظ کې ټینس معنا زمانہ دوم کار چې دی هغه سنټنس دی سنټنس معنا جمله دریم کار چې دی هغه هیلپینګ ورب دی امدادي فعل د ټینس او څلورم کار چې دی هغه د فرمولې مطابق جمله لیکل دا څلور کار خو بنیادی کارونه دي اوس اول کار ټینس موږ څنګه معلومو ټینس موږ د اردو د پہچان په وجه باندې معلومو د دې ټینس د اردو پہچان چې موږ ویلې دي هغه د اردو پہچان چې دی هغه د جملې په اخر کې راځي نو د اردو جملې اخر ته به موږ ګورو چې د کم ټینس پہچان کې راغلي دي نو د دې په ذریعہ باندې د پہچان په ذریعہ باندې ټینس ډېر په اساني باندې پیژندل شي یو کار چې تا ته ټینس در معلوم سو نو بیا دوم کار چې دی هغه د سنټنس دی سنټنس موږ ویلي څلور قسمه دي افرمیټیو نیگیټیو انټراګیټیو نیگیټیو نو تا ته بیا ته دا معلومیږي چې دا اوس کم سنټنس دی آیا افرمیټیو یعنی ساده جمله ده انکاریه جمله ده سوالیه ده که سوالیه انکاریه جمله ده دوم کار به دا کوي دریم کار چې دی هغه هیلپینګ ورب دی چې آیا اوس په دې ټینس کې هیلپینګ ورب ستا د دې ټینس هیلپینګ ورب کم هیلپینګ ورب دی لکه د پریزنټ سمپل ټینس چې اوس هیلپینګ ورب دی هغه ډو ډز دی دا رقم نور ټینسونه راځي چې په هغه کې هیلپینګ ورب ډیډ دی یا هیف دی یا دا رقم مثلا هیډ دی دا رقم هیلپینګ وربونه چې دی هغه راځي نو د پریزنټ سمپل ټینس هیلپینګ ورب چې دی هغه ډو ډز دی دریم کار به دا کوي او څلورم کار چې تا جمله معلومه کا تا ټینس معلوم کی تا هیلپینګ ورب در معلوم سو نو بیا به تا هغه جمله به د فرمولې مطابق چری غلي کی یعنی چې په فرمولا کې سره کم فرمولای په جمله کې هم هغه رقم ته اول پلا جمله هغه د شروع کړي مثلا یو اسانه جمله ده میں بازار جاتا ہوں ز بازار لزم اوس دا جمله میں بازار جاتا ہوں د دې جمله دلته اوس موږ څلور کار کوو چې دا جمله په انګلیش باندې موږ اول به موږ ټینس معلومو ټینس به موږ دا رقم معلومو چې د اردو پہچان موږ ویلې دي جاتا ہوں تا ہوں د دې ټینس په اخر کې راغلي دي نو دا د موږ د اول ټینس دا معلومه چې دا اول ټینس دي او دا معلومه څنګه سو د پہچان د وجه معلومه سو دوم کار سنټنس میں بازار جاتا ہوں په دې کې کیا نسته نہیں نسته سوالیه نشان نسته نو لہذا دا ساده جمله ده دوم کار سنټنس سره معلوم سو او دریم کار د دې ټینس هیلپینګ ورب امدادي فعل معلوم دي چې ډو ډز دي اوس ډو چیرې راځي ډز چیرې راځي دا معلومه ده چې هغه ضمایر چې موږ ویلو آی وی یو دې د دې سره ډو راځي او د هی شي اټ سره چې هغه بیا ډز راځي لہذا اور څلورم کار چې هغه د فرمولې مطابق جمله لیکل دي نو اوس دا جمله میں بازار جاتا ہوں ته د فرمولې مطابق لیکه اوس کته د فرمولې مطابق لیکه نو ته اول دا لیکه میں بازار جاتا ہوں آی اول به د می د پاره چې کوم دی هغه به ته آی راوړي ځکه آی چې دی هغه سبجیکټ دی نو په فرمولا کې اول پلا چې هغه سبجیکټ دی سبجیکټ مین اور پس فارم پلس سبجیکټ پلس یو پی نو په فرمولا کې اول پلا سبجیکټ دی دلته د سبجیکټ دی هغه می دی د می د پاره موږ ویلي آی دی بیا هغه بعد په فرمولا کې چې دی هغه مین اور فرست فارم دی آی گو ټو دلته به ته گو چې دی هغه راوړي ځکه په فرمولا کې مین اور فرست فارم دی او دا رقم ځکه کچیر ته د فرمولې مطابق نه ولیکه نو د اردو جمله کې خدا رقم دی می بازار جاتا ہوں نو په کار خدا دی چې د آی بعد ته بازار راوي لیکن ته بازار نه راوړي ځکه فرموله چې شته په فرموله کې مین اور فرست فارم دی نو مین اور فرست فارم چې دی هغه گو دی گو چې تا راوي داغه بعد بیا بازار چې دی هغه به لیکه آی گو ټو سٹی یا آی گو ټو بازار نو راځو د بورډ طرف ته اردو جملوں کو انگریزی میں تبدیل کرتے وقت چار کام کرنا ضروری ہے نمبر ایک د اردو جملې چې ته په انګلیش باندې اړه یې تبدیلای څلور کار وکړي اول کار جب हम اردو جمله کو انگریزی में تبدیل کرتے ہیں کله چې موږ د اردو جمله په انګلیش باندې اړو نو اول به موږ زمانه چې دا معلومو دوم کار چې کله زمانہ معلوم وسوله زمانہ کو हम اردو के पहचान के जरिए से मालूम कर सकते हैं زمانہ به څنګه معلومو دا ټینس به څنګه معلومه ټینس به د اردو د پہچان په وجه باندې چې هغه معلومه او د اردو پہچان چې هغه د اردو جملې په اخر کې چې هغه راځي اور دریم کار چې کله د پہچان په ذریعہ باندې ټینس را معلوم سو یعنی جب پہچان के जरिए से टेंस मालूम हो जाए د پہچان په ذریعہ باندې ټینس موږ معلوم کی نو دا کار موږ کوو سنټنس چې یعنی جمله کومه جمله ده टेंस को मालूम की वो सेंटेंस मालूम कैसे कम जुमला था अव्वल कार चलिए गदारी फिर जब जुमला भी मालूम हो गया तो फिर ये देखेंगे कि इस जुमले में इमदादी फेल इस्तेमाल हुआ है कि नहीं कि जुमला जब मालूम कल नुस बदा मुजवाई छुपा टेंस पदे सेंटेंस की इमदादी फेल सा कनस हेल्पिंग वर्ब सा कनस ज़का द प्रेजेंट सिंपल टेंस पावला फॉर्मूला की इमदादी फेल नस्ता दो नस्ता फानूर किस्सा लिहाजा जो जुमला होगा उसी फार्मूले के मुताबिक जुमला लिखेंगे सलरम कारदारी चिकम जुमला ही दागा फार्मूले मुताबिक वह जुमला लिखे मिसाल वो सब स्कूल जाते हैं अगर टोल स्कूल लजी उस दा जुमला मुझ खरा लदा मुझ इंग्लिश में आड़ू दजे पर सलूर कारको अवल कारदादी चिमुल टेंस मालूम टेंस मुझ उर्दू द पहचान पवा दागा बाजी
راولو مو په وجه باندې په ذریعه باندې دا دی ته کې راغلی دی لہذا دا پریزنت سمپل ټینس اور دوم کار چې هغه سنټنس دی موږ ته وکتل چې په شروع کې کان نشته په مابین کې نه نشته په اخر کې سوالي نشان نشته لہذا دا ساده جمله ده نو سنټنس هم را معلوم شو چې افرمیټیو سنټنس دی دریم کار چې هغه امدادي فعل دا افرمیټیو فارمولا ده په دې کې امدادي فعل چې هغه ناراضي او څلورم کار د فارمولې مطابق چې هغه ولیکو فارمولا موږ دا ویلو چې سبجیکټ پلس مین اور پاس پلس اوبجیکټ پلس یو پی اوس دلته کې ته لیکه ته بدای لیکه الته وو د وو د لپاره یعنی په دې اردو کې ور سوچ وکړه په پښتو باندې چې په دې کې فاعل کم دی مفعول کم دی فعل کم دی نو دلته چې موږ سوچ پرو کوي وو چې هغه سبجیکټ یعنی فاعل دی نو د وو د لپاره دلته موږ دوه توري ویلي دوه ضمیر یو هی یو دی هی چې هغه د یو کس لپاره د چې هغه د ډیرو لپاره نو ځکه دلته موږ دې چې هغه ولیکي بیا دلته اوس دلته سب دی ګوره کته فارمولې مطابق نه لیکي نو ته دلته د سب لفظ راوړي لیکن فارمولا دا ده چې دلته سب نه راوړي فارمولا دا ده چې مین اور فرست فارم ته راوړي مین اور فرست فارم چې هغه گو دی گو اور بیا دغه بعد چې هغه په فارمولا کې مین اور فرست فارم پلس ऑब्जेक्ट دی بیا نو چې ऑब्जेक्ट دی بیا دغه بعد ऑब्जेक्ट راوړي دے گو ٹو स्कूल वो स्कूल जाते हैं दे गो टू स्कूल वो सब स्कूल जाते हैं और دریم چې کوم دی आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो دا چې کوم جمله موږ په اردو جمله د انګلیش باندې باندې هغه څلور کار دي ټنس دی سنټنس دی او امدادي فعل دی او دا رقم د فارمولې مطابق ده نو دا چې موږ غور وکړو دا پریزنت سمپل ټنس دی ځکه په اخر کې ته هو راغلی دی او دوم چې دی هغه سنټنس نیگیټیو سنټنس دی ځکه نه هیڅ راغلی ده او دریم امدادي فعل په دې کې ست چې دو دی ځکه یو دی د یو سره دو راځي او څلورم کار د فارمولې مطابق چې هغه لیکل دي आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो यू نو دا جمله چې اوله پلا موږ دلته یو راوړو یو ځکه یو چې هغه سبجیکټ دی نو په فارمولا کې اوله پلاس سبجیکټ دی بیا دغه بعد هیلپینګ ورته دی موږ راوي چډو دی او بیا دغه بعد په فارمولا کې ناٹ دی بیا مین اور فرست فارم دی بیا چې دغه بعد ऑब्जेक्ट دی یعنی انګلیش आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो you do not speak English you do not speak English